مولوي صاحب جنگ ورسره ولیکئ، جنگ ورسره مه کوه، دې عوام سره کښېنه، دې ته زه ما ته د مسلې د حل پته ده چې دا خلک څنګه دا جاهله قام دا جاهله پښتانه په کومه خبره باندې په لار کېږي. د ټولو لومبۍ خبره مولوي صاحب زما ومنه، ته ګوره چې دا خلک ستا کېږي دا ټول به د مریدان شي. څه چل وکړه، موسیقي ورته حلاله کړه، موسیقي ورته د دین اهم جز وګڼه، مونځ او دس ورته پرېږده، په مونځ او دس باندې ګناه نشته، حج باندې ګناه نشته، په روژې خوړو باندې ګناه نشته. مولوي صاحب تر کومې پورې چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله تعالی نازل شده کتاب دې خلکو ته مخې ته ږدې، دې ته حدیث او قرآن وایي، دا خلک تا نه مني. دا ښه ده چې د ملا نوم شته، که ستا نوم نه و دې خلکو به ډایرکټ په الله تعالی او د الله په رسول باندې به تنقید کوو. دا ته یو بهانه یې. راشه دې خلکو ته کښېنه، ورته ووایه په موسیقۍ کې ګناه نشته، موسیقي اورئ، شراب څکئ، شراب حلال دي، زنا کوئ، زنا حلاله ده، مونځ او دس باندې ګناه نشته. ته ګوره چې دا خلک تا مني که نه. یا جاهله قامه د رباب نه هم سم سسیش جوړ کړی. موسی هم په قبر کې په څلوري کو، هغه یو وایي چې موسی چې دی دا رباب دی، بل وایي مونږ به هله ستاسو مطالبې منو چې تر څو پورې تاسو د موسی مجسمه نه تیاره کړې، رباب مو له په لاس کې نه ورکړی. ښه دا موسی دی، دکه د رباب په ځای باندې ډول چې دی نو دغه یونیورسټۍ ته وړل بیا هم څه کول. نن به د موسی مجسمې له تاسو غاړه کې ډول اچو. دا لکه ستاسو عقل او شعور څه شو؟ یاد ساتئ نن چې دا ګستاخي کېږي، کله د یو طرفه ویډیو راځي، کله پوسټونه کېږي، کله پښتون بنیرې ویډیوګانې کوي، پوسټونه ورکوي د الله او د الله د رسول خلاف. د دې د شاته راټول نه غټه وجه زمونږ دا ټول پښتانه دي. په دغه ګستاخۍ کې ټول پښتانه انوالو دي، ټول پښتانه په دې کې شریک دي، په دغه ګستاخ رسول کې. ولې یو راځي په مولا باندې تنقید کوي. دا یاد ساتئ په کوم ځای کې چې هم تاسو په مولا پسې کنځل کوئ، دا تاسو انډایرکټلی ډایرکټ په الله تعالی باندې تنقید کوئ. مولا مونږ ته هغه خبره کوي کومه چې په قرآن او حدیث کې ده. په خپله جومات ته نه یې تلې، دوه خبرې دې زده کړي، دوه حدیث دې اورېدلي دي، او ته وایې زه پوهېږم 6,000 6,100 6,000 آیاتونه دي، ته په ټولو باندې پوهېږي، ته د ټولو په تفسیر باندې پوهېږي، تا پوره قرآن لوستی، ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو حدیث تا ته یاد دی، ته پوره دین تا ته معلوم دی چې ته راځې په مولا باندې تنقید کوې. کوم وخت چې مونږ لګیا یو په پوهنتون کې، په یونیورسټو کې او په لارو کوڅو کې هنرونه زده کوو، هغه ټایم هغه خلک علما لګیا یي په مدرسو کې، اته اته کاله هغوی په فرشونو باندې تېر کړي، هغوی سړی روټۍ خوړلي، د څه دپاره؟ د هغوی دوه زده کړي قرآن او حدیث. ته د هغه باره کې دا ته چې کوم تنقید په اذان کې، ته په مولا باندې کې، ته د مولا په خبرو باندې کې، دا ته ډایرکټ د الله تعالی په خبرو باندې تنقید کې، دا ته په قرآن باندې تنقید کې، دا ته په حدیثو باندې تنقید کې. خدای او دې جملې ته وګوره بس کې یار. د تیرو لسو ورځو نه مولا 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 خبره دومره حد ته ورسېده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان په لارو کوڅو کې بې عزته کېږي، هغوی پسې کنځل کېږي. لازم به رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې هم داسې کنځل او ویناګانې تاسو اورئ، دا به تاسو لازم اورئ. تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وارثانو پسې راغستې، تاسو په دین پسې راغستې، تاسو په اسلام دشمنان، تاسو په اسلام پسې راغستې، لازم به تاسو داسې ګستاخۍ اورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې. اورئ به نه؟ دا زما ستا نه ورانه ده. راځو یو هم په مولا تنقید، بل هم په مولا تنقید، بل هم په مولا تنقید. دا مولا مونږ ته قرآن او حدیث. زه خو نور څه نه ویم، نن خو زه دومره سوخ راغستی یم، دومره به درته ووایم دغه شان خوار او ذلیله به یې، ټول عمر به داسې خوار او ذلیله یې. دا یاد ساتئ. ښه زه تاسو ته یو هوا درخول غواړم. لکه موږ عام طور دا وو چې یاره د علماو نه نفرت دا د کوم ځای نه خورېدل شروع شول، علماو د نفرت ولې راغلو؟ نو ما تاسو ته دا وایي ایډیالوجیکل وار دی، زموږ په ذهنونو کې کار کولی شي او برین واشنګ راله کوي. موږ په دې نه پوهېږو چې موږ سره هغه دا واوره جي نن دته ثبوت سره چې زموږ د دې علماو نه دا بعضې ډاکوان ولې نفرت کوي. نو راشئ حقیقت ته نن هغه ښایم، دا ضرور واورئ، دا خپلو بچیانو ته وښایئ، دا خپلو ګاونډیانو ته وښایئ. که نور هېڅ هم نشئ کولی، ما چرم په ویډیو کې نه دی چې زما ویډیو شیر کړئ، خو نن دا حقیقت دا راته ښکاره کوم او خامخا دا ویډیو زه نن سوال کوم، منت کوم، دا ویډیو ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته ورسوم. ښه جي دغه کتونکو ته یو دا خبره کول غواړم چې زموږ مقصد د نوجوان هغه په ضد کې راوستل یا چې کوم دن د یو پارټۍ مقابله کول دا هرګز نه دي. صرف د یو غم دی، یو درد دی چې باثبوته خبره زموږ د نوجوانانو، مشرانو، نارینهو، زنانو او د کتونکو مخې ته راشي چې دا موږ سره نن څه کېږي. دا ما څخه یو کتاب دی، دا چې کوم دنو کتاب دی او د دې نوم دی روحاني خزائن. روحاني خزائن دا د قادیانانو کتاب دی او دا اوریجنل اصل کتاب دی، دا اوریجنل دی.
دا د قادیانانو دی او مرزا غلام احمد چې کوم قادیانانو پیغمبرو نو د هغه کتابونه د یو کتاب کې هغه راجمع کړی شوي دي او د دې له نوم روحاني خزان کړی ښودل شوی دا 23 جلدو کې دی او دا 23 والیم دی په دې کې دا ما څه کده شلم 20 نمبر والیم او جلد دی په دې کې د قادیانی چې کوم مرزا غلام احمد قادیانی دی دا غي او رساله ده تذکرۃ الشهادتین د تذکرۃ الشهادتین کې په صفحه نمبر 66 گویا خلاصه بداشي چې روحانی خزائن جلد نمبر 20 پاغي کې رساله تذکرۃ الشهادتین د قادیانی لیکل شوی کتاب صفحه نمبر 66 پاغي کې یو عبارت لیکل شوی دی هغه عبارت علماونه نفرت ولې راځي نن ثبوت سره واو دی یو خبره کوي ز اردو کې وام بیا پښتو کې ترجمه کوم سو آج تمہارے ملک میں وہ پیشنگوئی پوری ہو گئی اگر یہ علماء موجود نہ ہوتے اگر یہ علماء موجود نہ ہوتے تو اب تک تمام باشندے اس ملک کے جو مسلمان کہلاتے ہیں مجھے قبول کر لیتے قادیانی دا وی چې کچرته دا علما موجود نه وي نو د دې ملک هغه خلک چې ځان ته مسلمانان وین دي ټولو به زه قبول کړم گویا قادیانان دا ثابتول غواړي چې زمونږ په لاره کې رکاوټ علما دي زمونږ په لاره کې رکاوټ ملایان دي او نن زمونږ نوجوان غریب هم په دې نه دی پویا لکه څنګه چې قادیانان وایي چې مولا د سایډ تکا نو اکثر زمونږ نوجوانان غریبانان په ناپوهتیا کې وایي یاره مولا سایډ تکا نو دا عبارت دا تقریبا کم چې کتون کی وي نو دا زه خیمه ځکه چې بعضې حضرات وایي چېرې دا چېرته هسې رضا وکړه نو دا عبارت دی د معنې ما دا کرښه راښکلې ده او دا چې کوم دین هغه کتاب دی او په دې باندې لاندې دا نوم لیکلی هم دی مرزا غلام احمد قادیانی او دا